معزز سامعینو یو ماشوم مدینه راغلا رسول الله مبارک خلی تا نوړې اچولې وا خبره کویږي ذکر په خبره کویږي تاسو خلی ته نوړې اچولې وا او هغه باندې شمن ورو او هغه تیرولا دا ماشوم ورته وایي چې نه مال نوړې راک رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک جوړ کړه او د ماشومې له لاسه ورکړه چې والا بچی ته زمانه نوړې غواړي والا وینا د مرا کوا دا ستاسو خپل مبارکه کې چې کوم پرته رفتا کراګه دا ماشومان بازي ور زد ونیسي او چې کوم څه غواړي او عقب ولا ورکه د کونینو سردار امام الانبیاء علیہ السلام د الله سره عجیب شان ورکړو تخلین هغه نوړې مبارکه را بار کړه او د ماشومې د ورکړه چې لوري والا بچی دا اخرى هغه نوړې چې دا هغه ماشومې جسم ته لاړه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي دا هغه ماشومې د جسم نه د مشک او عنبر خوشبوئی تلا او په تمام مدینه منوره کې د دې عمر حیادار جنې بلنوا دا غي د حیا چرچې په عالم کې غږېدې چې پلانې ماشومې د انصارو د مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نوړې خړلې ده او هغه کې الله حیا اچولې ده دومره د برکات زمانہ صحابه کرامو په خپل دور او په خپل جون باندې چې کم دینو دا څه کړی دا دایمون کې دا عبد الله ابن قرب رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې په حمص کې او په شام کې جنگ خطه ورته ولیکو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې مدینه منوره ته لاړ شه او زما په جانان آقا مبارک باندې با د خالد ابن ولید د طرف نه هغه پر روزه مبارک سلام پیش کړي دا هغه وفادار یار باندې و سیدنا ابوبکر صدیق باندې سلام پیش کړي او درخواست الته پیش کا چې صحابه د جنگ دوران کې ډېر سخت تکلیف کې دي الله دې ستاسو په خاطر اغیله په دې جنگ کې فتح ورکړي عبد الله ابن قرب رضی الله تعالی عنه فرمایي وای ما یو عجیبه حالت ولیدا زچ د حمصنا مدینه منوره ته تیز رفتار سورلې باندې را رسیدم پشل رزه کې راو رسیدم حالات مې دلته بیان کړه دروازه مبارک سلام مې وکړ او بعد د سلام نه ما حمص طرف ته روح کو وکم سورلې باندې چې زه پشل رزه کې را رسیدلې وم الله د حبیب د دربار داسې برکتو چې زه د دې غاړې تلم پوره په څلور ورځې کې شام ته رسېدلې محبتات باندې نه کوي د شل ورځو لار رب ذوالجلال ما ته څلور ورځو اندازې مسافت کې راون غاړله او الته خالد ابن ولید ته وویل چې الله به درته فتح درکوي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه مبارکه باندې حاضري وکړه او ستا سلام او درخواست مې پیش کړ معزز سامعین هغه چې رب ذوالجلال صحابه کرامو ته د هغې په برکت فتح نصیب کړه عبد الله ابن قرب رضی الله عنه دې مبارک فرمایي د لوی اختر ورځ وه کومه ورځ وه د لوی اختر ورځ وه او وخوخان سات اونټ وخوخان صحابه کرامو راوستي دي قربان دا حلال کې قربانی وکړي عبد الله ابن قرب رضی الله عنه فرمایي الوی اختر برز باندې چې ما د اوخانو کوم مینا او وفا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اونیدا ما گواہی د دې خبره ورکړه چې دا په حق د الله اخیری رسول دی والله ورته دې تعداد برکات ورکړي دا څه شان وته ورکړو چې یو اوخه حلال کو تاسو موږ کویګو حلالې لپاره چې ساوي رانی سي محبت ځان نو ور کوي پولیس لای موګي ماتای دا اخور نه کړه رواسي عبد الله ابن قرب رضی الله عنه فرمایي دې خان و یو بل ذکی ورکولې یو اوخ په بل نه مخ کېدو بل په بل نه مخ کېدو او دا الله په ذات مې قسمی دا خپل غړانګې داسې کوچتي چړې ته نیولې وي چلوم په چاړه په ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راکاږي زمانہ بعد بیا په دې بل باندې راکاږي زمانہ بعد په دې بل باندې راکاږي
د زناور ور سره دومره مینه وه دومره محبت و د نبي پاک علیه الصلاة والسلام چړۍ مبارکې ته اوښانو خپلې غړانګې راوړاندې کولې دوی په ما باندې چاړه راکاږي دا هغه د برکات عظیمه هستی محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام په کومه اوښه باندې چې رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم ډېره ډېره سورلي کړې وه او د آخري حج خطبه چې په کومه اوښه باندې لوستې وه دا به چې ځنګل ته لاړه صحابه کرام یو ناشنا منظر ویني بختور خلک ځکه دي موضوع زما دا وه ټاپک زما دا و کوم معجزات چې موږ نن اورو دا معجزات هغې صحابو په خپلو سترګو بعینه لیدلي دي بختور وګورو وایي د رسول الله مبارک اوښه به چې ځنګل ته د سرېدو لپاره لاړه نو وایي ګیا به د دې مخې مخې ته داسې راتله دا واښه به د دې ځمکې نه داسې راټوکېدل او د دې خولې له به راتلل د ځنګل تمام درنده ځناور ازمري شرمخان دا به د دې نه لرې لرې تښتېدل دومره روغ وله الله د نبي مصطفی علیه السلام د هغې ناستې په خاطر باندې ورکړو چې د ځنګل ځناور به د هغې نه کله چې آقا مبارک د دنیا نه پرده شو د ځناورو په دې زړونو کې رب جلال خاصې مینه اچولې وه چې دغې اوښې خراس کال پرېښوده ګیا یې پرېښوده وبسکل یې پرېښودل شام شریف ته چې کومه لاره د مدینې منورې نه تللې وه په هغې کې یو غټ کوهي و هغې اوښې مبارکې هغې کوهي ته ځان وروغورځولو او ځان یې پکې شهید کړ او په خپل غمګین اواز باندې به فرمایل چې ما د کوم رخسار دیدار کولو کوم د برکات عظیمه هستی زما په شا باندې ګرځېده نن هغې د دنیا نه سفر کړی دی د جنت باغچې ته تللی دی زه په ژوند او زندګۍ باندې څه کوم بل داسې زه په کائناتو کې څوک نه وینم چې زما په شا سواري وکړي لہذا هغه کوهي ته ځان وغورځولو او په هغې کې شهیده شوه زناور ورسره دومره وفا او مینه کړې ده او د هغې بدله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې ده